نن کلاس کې مونږ دا ډومین نه ګروپ پالیسی لګو ښه یعنی اپلای ګروپ پالیسی دا ډومین نه پرنو ملوکل کتلې و دین علاوه پدې کې مونږ پالیسی انهریټنس دین علاوه بلاک انهریټنس دین علاوه انفورس پالیسی او دې سره سره ریفریش پالیسی دغه پوینټس ګورو او که ټایم وو نو بیا مونږه پالیسی پرمیشنز او دین علاوه delegation of group یا delegation of control اوسه د پاره ګروپ پالیسی د پاره دا هم ګورو خو دا دو پوینټ شدي دا ورپسې ګورو که موږ سره ټایم وو پرون کلاس کې تاسو ته یاشي ما سمپل اپلیکیشن تاسو ته خودلې و چې ګروپ پالیسی څنګه لګي یا دا څنګه کار کوي خو اوس موږ د خپل ډومین نه پالیسی اپلای کوو چې دا پالیسی څنګه کار کوي او د سره چې کوم دا نور اپشنز مو لیکل دا مو ویریفای کوو چې دا څنګه دي یا د دې څه مقصد دی نو زه راځم ډومین کنټرولر ته او ریموټ ډیسکټاپ کنیکشن جوړوم ډومین کنټرولر ته اول زه راځم اکټیو ډایرکټری ته او اکټیو ډایرکټری ته دې خاطر د پر راځم چې زه ګورم چې موږ سره ارګنایزیشنل یونټ شته کنه چې په هغه باندې مسو کو بیا ګروپ پالیسی اپلای کو مثال به تور کابل له زبسو کما زبد یو او یو جوړه کوم زب او یو جوړه کوم فار ایگزامپل جلال آباد ٹھیک شو په جلال آباد کې ما یو او جوړه کا د آی ټي یوزرز لحاظ سره دین علاوه ما جوړه کا د ایچ آر یوزرز لحاظ سره او دین علاوه ما جوړه کا د سیلز یوزرز لحاظ سره ټیک ده زوس یو یوزر جوړو ما په آی ټي کې مثال په تور زه جوړو ما اسمت الله دا یوزر ما جوړ کو دینه پس زه کاپی اخلم د یوزر زه جوړو ما جمیل خان دا یوزر زه موف کوم کوم یو ته فار ایگزامپل سیل یو ته اوس یو یوزر مونږ سره په سیلز یوزر کې دی بل مونږ سره په کوم یو کې دی آی ټي یوزرز کې دی سره ان جلال آباد یو کې مطلب دوه یوزر یو ډیر دي د باندې زما ډیمونستریشن کې دی شي کله هم چې ما ډومین نا ګروپ پالیسی اپلای کو نو هغه د لپاره به تاسو راځي ټولز ته او په ټولز کې به تاسو راځي ستا ګروپ پالیسی مینجمنت یعنی مونږه د ګروپ پالیسی مینجمنت کنسول د لارې جی پی ایم سی د هغه د لارې پالیسی سکو اپلای کو مخکې ورشن اف سرور کې دا و چې مونږه به اکټیو ډایرکټری ته رالو او په اکټیو ډایرکټری کې به په او یو باندې مو رائټ کلیک کړ او د او یو پراپرټیز ته برابر نو دلته به موږ ته د ګروپ پالیسی یو لینک ښکاره کېدو اوس دې ورشنز کې تاسو ته دا نشته که ته پالیسی لګې نو ته به چېرته ځې ګروپ پالیسی مینجمنټ کنسول ته ها زه راځم ټولز او دلته راځم څه ته ګروپ پالیسی مینجمنټ ته دا ګروپ پالیسی مینجمنټ کنسول دی
دلته دا ایکسپاند کوي دینه پس ډومینز ایکسپاند کوي پدې کې تاسو ګورئ nice.com دی صحیح شو پدې باندې تاسو ګورئ ډیفالت ډومین پالیسی لینک ښکارا کیږي مونږ ته دین علاوه تاسو ډي ټي والا او ګورئ پدې باندې پالیسی نه لګېدلې دین علاوه ډومین کنټرولر سره تاسو ګورئ ډیفالت ډومین کنټرولر پالیسی دا جلال آباد او باندې مونږ لګول غواړو فلحال دلته پالیسی نشته نو معنا دا چې دا او یوز مونږ ته دلته ښکارا کیږي چې کله هم مونږه ګروپ پالیسی جوړو ګروپ پالیسی سیټینګ غواړو کنه نو هغه د لپاره به مونږ چرته راځو ګروپ پالیسی آبجیکټس ته راځو دا وګورئ او بای ډیفالت دلته کې دا دوه پالیسۍ نه تاسو ته ښکاره کیږي همدغه دوه پالیسي دي نو که اوس ډومین پالیسی کې چینجز کوم نو بس سمپل په دې رائټ کلیک کوو څه وکړه ایډیټ یا که زه د ډومین کنټرولر دپاره غواړم نو په دې رائټ کلیک کوو ایډیټ کړه خو مونږ یو کسټم پالیسی جوړو او هغه چا دپاره جوړو د جلال آباد یو دپاره فار ایگزامپل جوړو نو زه به څه وکړم ګروپ پالیسی آبجیکټ باندې به رائټ کلیک کوم او څه به انتخاب کوم نیو دغه پالیسی ته څه نوم ورکړئ فار ایگزامپل زه لیکم جلال آباد ګروپ پالیسی چې دا ګروپ پالیسی د چا دپاره جوړوم جلال آباد دپاره صحیح ده اوس دا پالیسی ما جوړ شو خو موږ خو سیټینګ نه دی ښودلی هیڅ مونږ نه دی کړی موږ سیټینګ ډیفاین کوو نو زه به رائټ کلیک کوم او څه به انتخاب کوم ایډیټ دا اوس مونږ ته ګروپ پالیسی مینجمنٹ ایډیټر کولو شو هماغه شان دي که تاسو ته پرون یا شي یو کمپیوټر کنفیګریشن دی بل مونږ سره یوزر کنفیګریشن ګوره پالیسیز دي خو په دغه پالیسیز کې تاسو سافټویر سیټینګز کته شي چې ما تاسو ته پرون چې په لوکل پالیسی کې سافټویر سیټینګ نشته او په دې کې مونږ سره وی دین علاوه هماغه شان دي که تاسو ګورئ مونږ سره وینډو سیټینګز دي په وینډو سیټینګز کې بیا تاسو راشي سکیورټي سیټینګز ته ښکاري درته لوکل اکاؤنٹ پالیسیز او دا شانتي دا ټول سیټینګز دي کې موجود دي او دغه شانتي تاسو سره ایڈمنسټریټیو ټیمپلیټس دي او دا پالیسی ډیفینیشنز دي دا ښکاري ګوره کنټرول پینل لحاظ سره آپشن دي نیټورک لحاظ سره دي وینډوز کمپوننټ لحاظ سره دي ٹھیک ده مونږ راځو دی وخت چې کوم پالیسی مونږ لګو دا د یوزر د پاره لګو ٹھیک ده که تاسو او یوز وکړل کنه پدې کې کمپیوټر نشته یعنی که مثال په تور ګوره اوس پالیسی ډیفاین کوم پتیزي کې کمپیوټر کنفیګریشن کې او بیا یو او یو باندې دا زویم چې دا پتی او یو باندې امپلیمنٹ شي پدې دی ولګي خو کمپیوټر د لپاره ما کړی دا که هغه ځکه یو کمپیوټر وینو په هغه دا پالیسی اپلای شو که کمپیوټر نشته پالیسی د سره هیڅ تاثیر نه لري او کنه فار ایگزامپل ما یوزر د لپاره کړی دا الته کمپیوټر دی او مثال په تور یوزر نشته نو پالیسی بیا هم څه تاثیر نه لري نو دغه شی ته به تاسو خیال ساتئ نو زه راځم بیا خو کېږي که نه هم زیاتر یوزر کې کوو نو زه راځم پالیسیز ته ایڈمنسټریټیو ټیمپلیټس ته موږ خو جسټ ډیمونسټریشن کوو نه ګورو چې څنګه لګي فار ایگزامپل زه راځم کنټرول پینل ته او زه هماغه شان دی یو پالیسی ده فار ایگزامپل زه یم چې پروهیبټ اکسس ټو د کنټرول پینل اینډ پی سی سیټینګ زه یم چې یوزر دی د سر نه اړو کنټرول پینل اکسس کولی نشي هېڅ ضرورت نشته صحیح ده دین علاوه زه د ډیسکټاپ لحاظ سره راځم او فار ایگزامپل زه یم چې یوزر ته دی په ډیسکټاپ باندې کمپیوټر آیکن نه ښکاره کېږي صحیح شو دو پالیسیز مو لګولې و دا دوم د چیکول لپاره ډیر دي خو زه د براشم سٹارټ مینیو ته او ټاسک بار ته دا بل الفابیټیکل آرډر کې کوه کوم یو پالیسی ولګو مثال په تور ځای ما چې ټاسک بار او سٹارټ مینیو سیټینګز کې د څوک چینجز نشي کولای هیڅ ضرورت نشته پوه شوئ کنه او دین علاوه زه راځم وینډوز کمپوننټس ته او مثال په تور په وینډوز کمپوننټس هم سره ډیر دي زه راځم وینډوز اپډیټ هم شته
देखिए एक्सप्लोरर माता न ښکاره کیږي आई थिंक چې سیستم کې د زما دا ډېرې دي ښه بل سٹارټ مینو ټاسک بار کې بس وکړو نوټیفیکیشن ایریا مونږ ته ښکاري که نه که نوټیفیکیشن ایریا مونږ هایډ کوو یا دې نه علاوه دلته یو بله پالیسي وه ریموو کلاک فرام د سیسټم نوټیفیکیشن ایریا دلته دا ګړۍ ښکاري که نه مونږ وایو چې یوزر ته دا ګړۍ نه ښکاره کېږي دا معنی بل دا یو څو پالیسي زما ولګولو دا به اوس موږ چک وکړو چې کار کوي که نه نو دې دپاره زه څه کوم نه اول زه راځم که تاسو ته ښایم که نه چې ګوره پالیسي کار کوي که نه کوي نو زه راځم کمپیوټر ته او ریموټ ډیسکټاپ کنیکشن اخلم مثال په طور زه راځم ismat@nice.com او دا د پاسورډ ها بل یوزر لاګین دی آیا ته لاګین کېږي که نه نو موږ غواړو چې لاګین شو صحیح ده دا یوزر لاګین شو دته کمپیوټر هم ښکاره کېږي دلته دا ګړۍ هم کتی شي صحیح ده دې نه علاوه کنټرول پینل هم دا اکسس کولی شي ٹھیک ده ایون که دا رنده لارې ولیکي کنټرول پینل اکسس کولی شي بل مو چې سٹارټ مینو ټاسک بار سیټینګز دی نشي کولی که نه یہ سیٹنگز کے چینجز کې دي شي که نشي کېدی کسٹمایز صحیح ده یا سٹارټ مینو لحاظ سره څه کسٹمایزیشن دی ٹھیک ده اوس موږ څه کوو مونږ غواړو چې په دې یوزر باندې دا پالیسی سو شي اپلای شي نو که تاسو ګورئ چینجز ما پالیسی کې وکړل پالیسی کې ما چینجز وکړل خو پالیسی خو مونږ لا لینک کړې نه ده نو که یو پالیسی ته جوړم کې هغې کې ته سیټینګ وموښې خو تر څو پورې چې تا هغې دپاره یو او یو یا یو لوکیشن نی ښودلی چې دا زه په چا باندې غواړم چې اثر وکړي نو هیڅ قسمه تاثیر ته نشي لیدی اوس دا یوزر چې دا په جلال آباد ویو کې دی نو اوس موږ غواړو چې دا پالیسی په ده باندې تاثیر وکړي ولګي پې نو یا خو دلته رایټ کلیک کا او سی انتخاب کا لینک ان ایگزسټینګ جی پی او او ایون ته دلته هم جوړول شي ښه کریټ ا جی پی او ان دس ډومین خو بهتر دا ده چې اول مونږ یو پالیسی جوړه کو ا پالیسی پراپر ډیفاین کو او هغې نه پسې بیا وروسته څه وکړو لینک یې نو لینک ان ایگزسټینګ جی پی او کومه جی پی او زه غواړم کوم چې ما جوړه کړې جلال آباد په نامه ده او دې نه پس وکړئ اوکې دا اوس ښکاري درته یا ایون که زه دا دلته نه ختم کړم که نه تاسو داسې هم کولی شئ دا ما دلته نه ډیلیټ کړه معنا دا نه چې پالیسی ختمه شوه به دا پالیسی ده دلته یې راوله دا لینک شو صحیح شو اوس به موږ د دې اثر وګورو فی الحال پالیسی ریفریش نه ده یا خو به موږ یوزر لاګ آف کوو لاګان کوو به یا پرون تاسو ته ما یو کمانډ ښودی کم کمانډ مې ښودلی جی پی اپډیټ جی پی اپډیټ سپیل ما غلط لیکلی فی الحال ما په ټولو ګورو مشخص خبرې بیا وروستو دي فی الحال ما ان جنرال ګورو چې څنګه لګي ها که تاسو وګورئ کنټرول پینل خو غیب شو صحیح ده دې نه علاوه زه پراپرټیز ته راځم ګوره ما ته میسج رالو چې ته دا کار نشي کولی البته ګړۍ ما ته ښکاري صحیح ده
ټیک ده. خو که زه نوټیفیکیشن ته راشم یا مثال په تور د دې پراپرټیز ته راشم ګوره دا نه کېږي نشي کولی نه کېږي. ګوره کمپیوټر کې اوس ما ته ډرایوز نه ښایي. بهتر دا چې زه دا یوزر لاګ آف کړم او دوباره لاګان کړم موږ ته به کمپلیټ سیټینګ ښکاره شي ځکه چې دا داسې سیټینګ دی چې دا پاره لاګ آف او لاګان غواړي. تاسو څه ګورئ ټایم غیب شو کنه کمپیوټر آیکن هم څه شو غیب شو هیڅ هم نشته. ګوره پالیسی اپلای شو کنه هغه ټیم مو مطلب دا چې پاس سیټینګ لاګا وختو دې په روس پېښوي. ها دا خو سمپل پالیسی اوس مو لګی دا. اوس دغه نور د اپشن دي چې کوم مونږه خبره کړې و پالیسی انهریټنس مونږه خبره کړې و خو هغه ترازو دینه مخکې چې ز پالیسی انهریټنس تاسو ته ښکارا کوم په دې کې و خامه چې سړي دلته کې لګ مونږه خبرو کو د لینک انیبل دی وخت کې تاسو ګورئ دی آیکن ته دیزي کې وګورئ یا په دې پالیسی کې وګورئ دا شانته لګ ویزیبل فارمیټ کې یا ډارک فارمیټ کې دی. صحیح دا معنی ورکړي چې دی وخت کې د پالیسی لینک څه دی انیبل مطلب پالیسی لګیدل دا کومه غواړو چې دا پالیسی دوم دلته خو فل حال دا پالیسی کار پری دی دا د کار نه کوي دا لینک ز ډیسیبل کوما نو رائټ کلیک کا او دا ښکاری درته لینک انیبل پدې کلیک کا. اوس ګوره د کلر ته وګوره بارانی ته وګوره دې ته وګوره ښکاری درته. اوس راشه ګوره د افیکټ یعنی یو قسم له پالیسی ماسو کا ډیسیبل می کتل تو راشه GP अपडेट कमांड बया वर्का कंट्रोल पैनल रालो सही दा प्रॉपर्टीज तजरात ले शमा उस दा अदल तक मुक्ता क्लॉक ना खई या कंप्यूटर आइकन ना खई नो मतलब दा दे چې مونږ سو کو سیستم لاګاف کو بیا لاګان کو مونږ ښکار شي. صحیح ده په فرق اوس پېښ وکنه دلته ماته نوټیفیکیشن نه خېما جوړې نوټیفیکیشن بلاک کړی دی نوټیفیکیشن ما بلاک کړو کنه خادنه आवाज بیا راځم سرور ته او دوباره رائټ کلیک کوم چې دا پالیسی دی بیا خپل کار شروع کیسو کا لینک انیبل. اوس بیا راشه دلته څه کمانډ ورکا GP अपडेट پالیسی بیا ولګي دې پورې پېښ وې. ها نیکسٹ دا یوزر بس ما لاګ آف کو مونږ وایو چې سم پالیسی لګو دین علاوه لینک درته مو خو اوس مونږ وایو د پالیسی انهریټنس او دا انهریټنس مونږ څنګه بلاک کو کتا سو لګ راشي سرور تا اگین او تاسو ګورئ مونږ سره په سیلز کې یو یوزر وکنه جمیل مونږ ګورو چې په د باندې د پالیسی سره اثر شته کنه شته نو مونږ څه کوو اوس کا جمیل لاګان کو او ګورو چې جمیل باندې دا پالیسی اپلای ده که اپلای نه ده. प्रोफाइल लूट कीजिए द यूज़र तاسو ګورئ کمپیوټر آیکن هم نشته کلاک هم نشته نوټیفیکیشن ایریا هم نخکاره کیږي دین علاوه کنټرول پینل هم موږ ته نخکاره کیږي ټاسک بار پراپرټیز باندې ځکه کلیک کوم ماته ایرر میسج راځي حالانکه پالیسی خو مو بدل نه ده لګولې موږ هو چرته لګولې ده با جلال آباد وی لګولې خدایا ساتي چې بای ډیفالت پالیسی انهریټ کیږي څنګه چې موږ سره پرمیشن انهریټ کیږي په یو فولډر په یو ډرایو موږ لګولي او هغه چې دغه څومره چایلډ آبجیکټس دي پټول باندې انهریټ کیږي نو ګوره مونږ لګول په جلال آباد خو د جلال آباد څومره چایلډ آبجیکټس دي دا درې وړه نو اتوماتیکلی دا پالیسی په سبان انهریټ شوی د پدې باندې حالانکه ګوره آی ټي یوزر دلته هغه کم چې یوزر ملاګین کوي اسمه تا خو دلته دی پالیسی مدل ته لګول خو ولې هغه باندې چې هغه باندې انهریټ شوی ده
یا دې علاوه کده دې مونږه هایر لا شو فار ایگزامپل دلته یو پالیسی لګېدل ده نو هغه پالیسی هم په د باندې اتوماتیکلی څه ده انهرټ اوس داسې هم کې د شي کنه چې مثال په تور په دې سیلز او یوزرز باندې یا فار ایگزامپل جلال آباد او باندې دا پورا هایرارکی باندې مونږ یو یوزر یا یو ګروپ ته سب پریویلیجز ورکړي چې ورته ګروپ پالیسی له سره سنا سب منیجمنت یا کار کولای شي یا فار ایگزامپل سو انهریټنس بلاک کولای شي نو کې دې شي سیلز یوزر والا خپل یوزر سره لګ دغو کی چې خبرو کی چیرې په مونږ باندې خدا پالیسی لګیدل ته مهرباني وکړه په مونږ باندې دا بلاک خیر دې راځه چرته چکر واخی یا فار ایگزامپل سو ډوډۍ موډۍ پروګرام یا سینا به درتو کو اکثر خلک کوي کنه اډمن ته وجره خیر دا مشکل راته حل ک نور بګورو یا به فار ایگزامپل بابا ولی ته بوزم یا بل هوټل ته بوزم به سرو ته به بوزم ها مثال په تور ٹھیک ده نو وسو کی اب ضرور بدا والا پالیسی بلاک انهریټنس دا علامه په مراد د علامه دي د پاره دا چې تاسو ته کلیر کټ معلومیږي چې په دې ځبانه اوس پالیسی انهریټنس شو بلاک شو اوس په دې بلاک کې مشکل دا هم راتلی شي چې کله شي یو پالیسی دلته هم لګیدلی نو هر څه چې ټاپ اف د هایرارکی چې څومره پالیسی نه دی په دې باندې لګیدي هغه غونډه بلاک شو یوازې د جلال آباد نه چې نو څومره بره پالیسی نه هغه غونډه بلاک شو نو دا به زموږ ګورو چې واقعا د یوزر باندې دا پالیسی بلاک شو که بلاک نشو نو موږ به اسو کو جی پی بلکې زه د جی پی اپډیټ نه علاوه به دا ځل اگاف کوم لاګان به کوم چې موږ ته کلیر کټ پتو لګي زه به بیا راشم ښکاري درته پراپرټیز ته رالمه ګوره کنټرول پینل ښکاره کېږي یا مثال په تور زه راځم ډیسکټاپ آیکنز کې ځان ته کمپیوټر راوستل غواړم دا زه اوس راوستی شم اوس موږ ته نوټیفیکیشن ایریا دلته راځي نه دا سکرین ریزولوشن کې لږ فرق دی ادروایز دلته راتلی شم او ګړۍ راوستی شم ځان ته صحیح ده خو تاسو څه کتل کنه ګوره پالیسی څه ده بلاک ته لګېدلې ده خو په دې او یو باندې څه شوه بلاک شوه اوس داسې هم کېدای شي مثال په تور ته ایڈمنسټریټر او تا ته پته لګي چې سیلز والا یوزر خو څه کړي دی خو پالیسی بلاک کړی ده راشه دوباره سوکا دا انچیک کا بس ختم شو بیا پالیسی د خلکو چا سره ایڈمنسټریټر یا چې کم کا سره رائټ په دغه او یو لیول باندې هغه په مدد سره بیا بلاک بیا تان بلاک بیا بلاک شو بیا ان بلاک شو دا خو سم یو کله بلاکی یو کله سکیږي انهریټنس ان بلاکیږي نو دې بیا حل سره چې موږ غواړو سټیل دا پالیسی په دغه او یو باندې سو شي اپلای شي د دې ولې نه انتخاب کړی چې روره پالیسی په ما بلاک کا نو د دې چې کوم ټاپ هایرارکی پالیسی دا یعنی فار ایگزامپل د کې جلال آباد دا دلته به رائټ کلیک کې او څه به انتخاب کې انفورس کته ګورده سره یو دا شانته قلف علامه هم رااله معنا دا ده چې په دې پالیسۍ چې په چا باندې مې اپلای کی کاغې بلاک کړي ولې نه په ټول باندې دا انفورس کا ٹھیک ده نو دا تاسو ګورئ علامه بلاک تا خو چې څنګه زه په دغه یوزر کې جی پی اپډیټ کمانډ ورکما پالیسی زه ریفریش کما نو اوس بیا پالیسی سو شي امپلیمنٹ بشي حالانکه پالیسی سو بلاک تا خو ما سو کا انفورس مې کا چنده اوس ګورئ کنټرول پینل غیب شو پراپرټیز کار نه کوي ډیسکټاپ پرسنلایزیشن ګوره کار نه کوي مخکې تللی شو که نه اوس کار نه کوي نو پالیسی بلاک ته خو مسو کا انفورس مو کا دیزی پورې پېښ شوې نو دا انهریټنس د بلاک انهریټنس او انفورس پالیسی خبره شو دې نه پس بیا مونږ سره راځي د پالیسی ریفریش چې پالیسی مونږه څنګه ریفریش کوو یا د خپل اتوماتیکلی څنګه ریفریش کیږي نو دا یا ساتئ چې بای ډیفالت 90 منټ پس دا ریفریش کیږي دین علاوه رینډم چې کوم د دې ریفریش ټایم دی هغه څومره دی 30 منټس څومره 30 منټس دین علاوه کومه غواړو نو موږ کم کمانډ یوز کولای شو جی پی اپډیټ دا د کم د سپ ذریعہ د کمانډ پرام په ذریعہ دین علاوه
تاسو پاور شیل کمانډ یوز کولای شئ او هغه موږ سره څه دی invoke gp update او دین علاوه په او یو باندې چې کله تاسو رائټ کلیک کړئ نو ریفرش په ذریعہ هم پالیسی سو شي کیږي که تاسو دا کمانډ یاد نه کوئ نو بس اتوماتیکلی سو کوي ریفرش کوي څنګه به کوو ګوره جی پی اپډیټ خو تاسو وکړو صحیح ده دین علاوه ما تاسو ته ویلو که موږ غواړو چې کوم کرنٹ سیټینګز دي هغه دې هم وشي او که کوم مخکې نه ډیفاین سیټینګز دي هغه دې هم ریفرش شي ریګارډلیس نو تاسو بیا سولي کوي فورس ولیکئ بل تاسو هم کولای شئ که مثال په تور زمونږه پالیسی سیټینګ د کمپیوټر له سره ده او زه غواړم چې کمپیوټر پالیسی دی ریفرش شي نو بیا دلته تاسو سولي کوي ټارګټ او دلته سولي کوي کمپیوټر چې کمپیوټر پالیسی سو کا ریفرش کړ او که فار ایگزامپل ته چې نه یوزر پالیسی کې ما سیټینګ کړی دی بیا تاسو ولیکا یوزر ولیکا چې یوزر پالیسی دی ما ته ریفرش پوهیږئ کنه ها دین علاوه زبراشم کمانډ پرامپټ administrative command prompt دلته به زه ولیکم پاور شیل یعنی اول به مو پاور شیل ته راځو دلته به لیکو invoke دا پاور شیل کمانډ دی خو آی تھنک دلته کې موږ سره administrative privileges نشته ځکه دا کار نه کوي ښه صحیح ده زه په لیمیټډ یوزر باندې او لاس طریقه چې کوم د ریفرش ته هغه ماته ست دوی چې کومه په او یو باندې رائټ کلیک وینځم چې دلته دا پالیسی ریفرش شي بس رائټ کلیک کا او سو کا ریفرش پالیسی چې څومره سیټینګ وو هغه سو شو ریفرش کلیر ښه اوس غواړم چې دا پالیسی دلته نه ختم شي نو یو طریقه خو ماته ستو خو چې لینک ډیسیبل کا یا ته چې زه د ختمه کوم نو سو کا نو دا پالیسی صرف د دې او نه دغه سیټینګ نه ختم شو پالیسی موجود ده که تاسو ګورئ پالیسی لا نه ختمه که دلته نه زه ختمه کوم ډیلیټ کوم نو چې بیا دلته نه زه ډیلیټ کوم چې دا په څومره ځایونو کې دا پالیسی لګېدلې ده اتوماتیکلی هغه ټول نه بدا سو شي ختمه بشي ٹھیک ده دا اوس پریکټس کوي که څه مشکل نو بیا ماته وایي ښه دا نور اپشن به بیا بل کلاس کې ګورو